الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الأنجاب والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب العزت انسانان په دنیا کې د دې مقصد د پاره پیدا کړی دي چې دا انسانان په دې دنیا کې داسې عملونه وکړي او داسې کارونه وکړي چې په هغه عمل او په هغه خبرو باندې ما ته رانږدې شي. دا الله رب العزت نزدېکت حاصلولو لپاره دا الله د قرب او د رضا د حاصلولو لپاره الله رب العزت دا انسانان پیدا کړی دي چې دې په مینا باندې او په شوق باندې په دنیا کې الله رب العزت تزان نزدیک دا سے عملونه او دا سے کارونه کی چې پاغه باندې بندا الله ته نزدیکیږي پاغه عملونو کی یو لوی عبادت او یو لوی عمل پدې ورځو کې دا چې کومه ورځ دي د اسلامی کال اخیری میاشتا ذوالحجه ورته ویل کیږي او پښتانه ورته د لوی اختر میاشت وي. د هغې په لسمه ورځ باندې یو عبادت کیږي چې هغې ته قرباني ویل شي. د هغې نوم هم دا دی قربان، یعنی الله رب العزت ته د نزدېکت ذریعہ چې باغې باندې بندا الله رب العزت تزان نږدې کوي. انسانان چې د کوم وخت نه پیدا شوي دي دا هغه وخت نه د آدم علیه السلام د دور نه د قربانۍ سناسه طریقه په هر دور کې د هر پیغمبر په شریعت کې وه. چا کی یو طریقہ وا چا کی بل طریقہ وا. دا آدم علیہ السلام زامن و حابیل قابیل
هغه هم قرباني کړی و خو هغه وخت کې طریقه بدله و هغه به میدان کې جسب قربانول هغه به میدان کې خودل او د اسمان د طرف نه به ور راغی او چې کومه به الله ته منظور و هغه به اوسې ځلا او چې کومه به الله ته منظور نه و هغه به پاتې شو هغه پاتې شو دا د قربانۍ او طریقه نام الله رب العزت ته د قرب د پاره الله تعالی ته د نزدېکت د پاره ابراهيم عليه السلام په دور کې الله رب العزت ابراهيم عليه السلام ته فرمایل هغه خوب لیدو چې زه خپل بچي حلالوم بچی ته خوب وي او بچی ابراهيم عليه السلام ته فرمایل یا ابت افعل ما تؤمر دا ستا خوب چې ده نو دا په حقیقت کې د الله تر طرف نه حکم نه یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې کوم د الله تر طرف نه حکم شوی دی نو هغه کار وکړه او زب الله ته نه ټکوام تا و پریشان کوم نه ستجدونی ان شاء الله من الصابرین زبر غم کوم صبر وکوم ابراهيم عليه السلام د خپل بچی په مارای باندې چاړه کې خودلا او خپل بچی حلالو داغي بدل کې الله رب العزت ګډ راولېګو او ابراهيم عليه السلام هغه ګډ حلال کو ته ابراهيم عليه السلام نو رسو د ساروی قربانی هغه الله رب العزت مقرر کړه نور شریعتونو کې حکم او طریقه بل شانتی و او زمونږ شریعت کې چې موږ سم قربانی کوو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوذل یو ورځ صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاسو کو بما هذه الاضاحي یا رسول الله یا دا الله پیغمبر دا قربانه سدي تامن بلا ساروی لالو نو ما هذه الاضاحي یا رسول الله د دې قربانو حقیقت سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل سنت ابیکم ابراہیم داستا سود بابا ابراہیم طرز دے او داغه دین دے داغه نظام دے نو موږ داغه بابا طریقه کو هغه ته چې الله سو خودلیو هغه طریقه کو صحابه کرامو فرمایل ټیک دا موږ خود بابا طریقه ژوند کړه خو فما لنا فيها یا رسول الله موږ لوا الله په قربانو باندې سرا کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وای بكل شارت حسنه پار یو وخت بدل الله یو نیکی درکې چې د قربانای د ساروی په ملا باندې سمره وختوي نو دومره الله رب العزت تاسو له پاغي باندې نیکی درکې صحابه حیران شو وی فصوفو یا رسول الله د ګرد وړای بس چلی پای خډیر زیاتی نبی علیہ السلام تو فرمایل بكل شارت من الصوف حسنه دا وړای په هر وخت باندې کیوي بیا نبی علیہ السلام اخیره کی او ټکه او فرمایا وی ویل فطيبوا بها نفسا
فطیبوا بها نفسا ډیر په خوشاله باندې او ډیر په پاک سړه باندې او په صفا نیت باندې قرباني کوئ فبنیتاینا په صفا نیت باندې په پاک نیت باندې او په شوق باندې او په مینا باندې دا قرباني کوئ دا د الله رب العزت د پاره قرباني ده او د ابراهيم عليه السلام ناج دي طریقه دا د ابراهيم عليه السلام نو ډیر په خوشای سره او په مینا باندې دا قرباني کوي ساروي چې دی نو هغه په مینا او په شوق باندې لې دانه مړه سي ملالو سیکه خو بچ څه شي نو کاغه د عمر پوره یو کنوي پورا او کاغه کې نقصان وی او کنوي او که خيسته وی او کنوي نه قرباني اخلي نو خيسته مو اخلي دایبونو نه پاک والی او چې قتل وتخوان در کوي دا سیواله تاسر الناظرین مسلمه لا شیه فیها چې باندې ورته ګوري نو مزول ور کوي عیب او نقصان پکې نیوي دا عیبونو د نقصانونو نه بالکل پاک وي او دا څه خپل ساروي لې چې حلال وي نو پزان باندې بوج مګړای او نیت په د الله رب العزت د رضا کوي د غوخو د وړلو نیت مکوئ د نوم ناموس او د شهرت نیت مکوئ بلکې الله رب العزت د قربت او د نزدېکت نیت کوي الله رب العزت فرمایلی دي لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله توینی نرسی الله تغوخی نرسی الله تستاد زړه رسی ستاد زړه چې کم اخلاص ته ستاد زړه چې کم مینا ده او ستاد زړه چې کم شوق ده الله رب العزت لدارسی چې څومره په شوق ته قرباني وکړه او څومره په مینا دي قرباني وکړه الله رب العزت ته دغه مینا او شوق رسی او چې څومره اخلاص زیات او څومره قبولیت زیات دي انما يتقبل الله من المتقين الله چې عمل قبلین د اخلاص والو نه قبلین چای کی مینوي اخلاص وی الله رب العزت دا غي عمل قبول کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم الله رب العزت ستاسو ظاهری شکلونو تا مالونو دولتونو تا ډیګرو ته نه ګوري چې دا څومره د غټي ډیګره واله دی څومره د غټي وختي واله دی دې تعالی نه ګوري الله رب العزت ستاسو زړه مینې تا او ستاسو زړه شوق ته ګوري چې څومره په مینا او څومره په شوق ته دا قرباني وکړه نو هغه شوق او هغه مینا الله رب العزت قبلې نو قربانه ته زړه صفا پکار دی او په شوق باندې پکار دا په مینا باندې پکار دا او په اخلاص باندې پکار دا چې کوم غریبانان قربانی نشي کولای هغه له نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کړی دا تسلی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه نبی علیہ السلام دو غډان حلال کړل دو غډان حلال کړل او د یو غډ بارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هاذا لمن لم یزحی من امتی دا یو غډ د هغه چا د پاره دی چې څوک زما د امت ته قربانی نشي کوله دا د هغه د پاره دی هغه باندې الله رب العزت واجب کړی نه دا او الله رب العزت پیخ نه دا نو پریشانه ته ضرورت نشته دی هغه د الله رب العزت په فیصله صبر وکي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه قربانی ولا پورا ده د قربانی حکمتونو او فائدو کی یو دا
چې دا د الله رب العزت د طرفنا د ټول انسانیت او مسلمانانو لپاره ملمستیا ده. دا پاک حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا رزق د الله د ملمستیا دی. د دې وجنا په لسمه ورځ چې په کوم ورځ قرباني کیږي، په یو لسمه ورځ او په دولسمه ورځ، په دې دریو ورځو باندې روزه نیول حرام دي. په سالم کال کې په دې دریو ورځو او د وړو کې اختر په ورځ باندې په دې څلور ورځو روزه نیول حرام دي. دا د الله د ملمستیا ورځې دي او الله رب العزت ملمستیا کوي د خلکو په غوښه باندې. نو چې کوم خلکو قرباني نه کړي نو هغه ته د الله د ملمستیا ورسو او هغه له غوښه صدقه کا. الله تعالی وسر کو ځان لم کې خودل شي او خلکو له ورکول شي. ورکول ډیر افضل او بهتر چې هغه خلکو ته قرباني د الله رب العزت ملمستیا ورسو. وایتاله وزر کو چې ته زماره طرف نه خلکو له دعوت وکړه او د الله رب العزت د ملمستیا خلکو له ورسو. دوی مدادا چې دا بنده خپل خواهشات اگر ایوځي کی او په خپل خواهشات باندې چاړه راکړي، دا په خپل خواهشات چاړه راخلي. اولاد د بنده نه چھوڑ دي او اکثر اولاد بنده ته د ځان نه زیات خوږي، ځان له تکلیف برداشت کوي، اولاد له نه برداشت کوي. الله ابراهيم عليه السلام توي بچي حلال کا، د بچي په ځای قرباني کړه. دا زمونږ او تاسو د خواهشات یو مجسم شکل لري چې د الله رب العزت د رضا لپاره خپل خواهشات قربانول دي. را روانه زندګۍ کې الله رب العزت ته د قربت او الله ته د نزدېکت په لار کې رکاوټ چي دي نو قرباني هغه او خواهشات دي. نو دا قرباني او ټریننګ دی، دا قرباني او تربیت دی چې د الله په لار کې سره رکاوټ راځي زبې لري کوم زما په چاړه راکاږي. چې کوم یو چیز د الله په لار کې رکاوټ دی، زما خواهشات دي، زما طبیعت دی، موز لازم پاغي کې رکاوټ راځي زبا غلری کوم، روزنی وم رکاوټ راځي زبا غلری کوم، غم خادی د نبی علیہ السلام په طریقه کوم رکاوټ راځي زبا غلری کوم. دارنګ زما د پټی او د بل څه فیصله رااله زبه الله رب العزت په قانون باندې کوم، منس کې سرکاوټ راځي زبه لري کوم. زب خپل عمل ته دنن نه پس سوچ کوم چې کوم ځای کې د الله حکمي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهج او طریقه وی، زب خپل ژوند پاغي باندې تیروم، پاغي لار کې سرکاوټ راځي زب هغه رکاوټ لري کوم او د الله رضا به حاصلوم. رونو دا زمونږه تربیت ته چې مونږه عبادت کوو او شوق باندې وکړو، دا الله رب العزت په محبت باندې وکړو، په اخلاص باندې وکړو، دا الله رب العزت ته د نزدېکت په ذریعہ باندې وکړو. دا غي چې کومه فائدې دي دا غي د حاصلولو کوشش وکړو. الله دې موږ ټول لا صحیح طریقه باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.